أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. کله چې نور اونغختلی شي او کله چې ستوري خوار شي او کله چې غرونه روان کړي شي او کله چې د لسو میاشتو بلار به اوخي په خپل حال پرې خو دي شي او کله چې ځنګلي زناور یو ځای ته راجمع کړي شي او کله چې دریابونه لمبه کړي شي او کله چې روحونه د بدنونو سره یو ځای کړي شي او کله چې د ژوندۍ خخې کړي شوی جنینا تپوس کړي شي چې هغه په کومه ګناه کې وجل شوی و. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. او کله چې عملنامې پرانستی شي او کله چې د اسمان پردا لری کړی شي او کله چې دوزخ سره لمبه کړی شي او کله چې جنت نږدې راوستلی شي په هغه وخت کې به هر سړی ته معلومه شي چې هغه د ځان سره سره وړي دي. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. پسنا ز قسم خورم په واپس کېدونکو او پټېدونکو ستورو باندې او پشپ باندې کله چې واپس شي او په سحر باندې کله چې هغه سا واخلي. دا واقعي د یو بزرگ پیغام وړونکي قول دی چې ډېر طاقت لري. د عرش والا سره د غټي مرتبه خاوند دی. هلته داغه حکم منل کیږي. هغه اعتماد والا دی او مکه والو ستاسو ملګری لیونه نه دی. هغه دغه پیغام وړونکي د اسمان پر اوخانه لمن باندې لیدلې دی. وما هو على الغيب بضنين. او هغه د غیب د علم خلقو ته رسولو په معاملې کې بخیل نه دی. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. نو دا د شیطان رټلی شوی قول نه دی. نو بیا تاسو کم خوا روان یې. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. دا خود ټول جهان والو د پاره یو نصیحت دی. پتا سو کې د هغه چا د پاره چې هغه پنه غلاره تل غواړي او ستاسو په غوښتنه هیڅ نه کیږي تر سوچي الله رب العالمین اون غواړي.